بسم الله الرحمن الرحیم. د زور خان یو پیره بیا تاسو خدمت کې حاضر یم. کتونکو پروګرام سیاسي واده کې نن زمونږ ملما یو داسې شخصیت دی چې د ستارو محتاج نه دی. د خپل پروګرام شروع کېدو نه مخکې په سکرین باندې تاسو ته ښکاري چې دا یو ډایري یو کاپي د ما په لاس کې ده او دا ما کتل نو په دې کې په سونو دروغ ریکارډ دی او د دې علاقې ما چې دا وکړه او په دې کې ما دا سټډي کو نو ټول خو مې ونه کتل خو تعداد چې دی د هغې نه مې دا اندازه واخیستله چې په دې علاقه باندې یو داسې شخصیت شته چې د دومره خلکو کورونه جوړ کړي دي. موږ خبره کوو د تحصیل کاتلنګ یو ځلنده ستوری د ظاهر شاه استاد دا نوم چې مې واخیسته نو د ډېر شاګردان چې یقینا هغه د دوی شکل چې په دې سکرین باندې ویني نو ډېر به خوشحاله شي. د هغې نه علاوه هغه خلک چې د چا کورونه جوړ کړي دي کوو به خبرې اترې د جرګې په حواله باندې چې زموږ په پښتو کې چې د جرګې کوم رول دی جرګه څه کوي. د جرګې یو خپله ژبه ده او هغه کومه ژبه ده د دې ټولو خبرو پوښتنه به کوو. اخلو یو وړوکی غونډې دمه زموږ سره اوسئ. अलसोदिया डबल एक्शन व्हाइटनिंग पाउडर बनाने वाले अल हुसैन सोप एंड केमिकल इंडस्ट्री कॉटलिंग मैदान के एमडी मंजूर हुसैन की तरफ से तमाम अहलियाने इस्लाम खसूसन अहलियाने पाकिस्तान को ईद की खुशियाँ मुबारक. अलसोदिया डबल एक्शन व्हाइटनिंग पाउडर केमिकल ब्रांड अब कोई दाग बच के दिखाए. یو پیر بیا تاسو پروګرام کې هر کله وایي چې تاسو سره پروګرام شروع کې زمونږ خبرو شو چې موجود دي زموږ سره مولانا ظاهر شاه د سماجي اصلاحي تحریک صدر هم دی. د جرګې په حواله باندې د تحریک په حواله باندې وګورئ سره خبرې ترې اوسه جی پروګرام کې ته هر کله وایو ډېر مننه مهرباني جزاک الله. اولنې پوښتنه دا ده چې تاسو په دې علاقه باندې په دې یو خاص نوم باندې مشهور یې چې مولانا صاحب په خوله کې چې دی نو شهید دي او چې کومې جرګې ته ورمخې ته کې نو داسې یو بدقسمته خلک وایي چې هغه د دوی دغه نه محرومه شوي خو اکثریت چې دی لکه ډېر جرګمارو ډېر سماجي خلکو داسې سیاسي خلکو مې وایي چې 95% راجنامې به یې کړي. د جرګې د سیسټم ته څنګه راغلی؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زه د جناب ظهور خانو ستاسو خصوصي شکریه ادا کوم. انیا صاحب هم تشریف فرمایي ستاسو د زړه د کومې نه د زړه د اخلاص تاسو شکریه ادا کوم چې زما د ډېرې تراله او موږ له موخره کو د قوم د اصلاح لپاره د قوم ته د خبر رسول لپاره چې قوم خبر شي چې یاره اصلاح څومره خصیص دی او د جرګې اهمیت واضح کول خلکو ته دغه اهمیت بیانول پاغه باندې ځان پویول. الحمدلله ستاسو غوندې نمائندگان ستاسو غوندې د صحافت والا خلک ستاسو د میډیا سوشل میډیا چې کم کردار دی کم رول دی نو زه وایم چې کچېرې په داسې مانو کې څنګه چې تاسو د خدمت کوئ نو کچېرې داسې خدمت ټول صحافیانو ټول نمائندگانو شروع کو ان شاء الله العزیز په دې ملک با حالات ورسته ورځ باندې خاص سایت تروانی. د جرګو په حواله باندې زه خپل ځاني د کله چې ما ریټایرمنټ واغسته د ایجوکیشن نه په 2018 کې ما د ایجوکیشن ډپارټمنټ نه د بیزو خرکی سکول نه های سیکنډري سکول نه دغه نه ما ریټایرمنټ واغسته او د هغې نفس کم دی نو ما خپل یو اراده وکړه چې د قران کریم الحمدلله ما سنه قانون هم سټډي کړی دی د الله قانون هم سټډي کړی قانون الهي دا مم کتلې دی د الله رب العالمین عظیم کتاب او سره خغه پښتانه کټر پښتانه داغي سره میناستم کړی دا نو داغي درې وانو الحمدلله په دغه بنیاد باندې زر عالمه سوچ مې وکړ قران کریم کې الله رب العالمین فرمایي والصلح خیر. صلح چې کوم دا غوړه ده بل په صلح باندې چې کوم اجر ملاويږي سم ملاويږي هغه په بل څه کې نشته. دغه بنیاد باندې را لمه مای که زما د اخیری ژوندۍ
د الله رب العالمین د رضامندۍ دپاره لله فی الله او د دې قوم د اصلاح دپاره دغه کې ولګېږي دا به قیمتي شي. اثر کتونکو ته یو خبره وړاندې کوو. اوس که مونږ یو سړي له لاړ شو جرګې ته نو به ورته وایو چېرې په دې مسله کې راغلي او به دا مسله دغه ختمه کړي. د جرګې خپله ژبه ده. بلکل. لکه دا زه چې خپل ذاتي سوچ وکړم نو زه وایم چېرې د مړو په یو داسې کیس کې ته یو سړي ته لاړ شي نو دې کې به ته خبره کې څنګه لکه دا هم یو غټ زړه غواړي دغه غواړي نو دا ژبه څنګه ده بیا دې کې داسې ډېرې تاسو ورانې شخړې چې دي هغه همواري کړي دي نو څنګه تاسو په هغې کې هغه خپل کار وکړئ او هغه سړی چې دی نو دې ته جوړ کړئ. اول نمبر خو چې کله د چا زړه ته درد رسېدلی صدمه رسېدلی د دغې درمن زړه خوا ته ورنږدې کېدل دغه درمن زړه سره داسې خبرې کول چې د هغې درمن زړه حوصله افزایي وشي ځکه چې خو دردېدلی د 302 کس چې کوم دی چې د هغه بچی مړي د هغه رور مړي نو هغه ته داسې خبرې کول چې د هغه د زړه دا درد چې کوم دی هغه دې محسوس کړي چې واقعي دا جرګه ممبر مال راغلی دی د غیر جانبدار دی د پارټي لیول باندې نه ځي د په سیاسي لیول نه ځي د لله فی الله راغلی دی نو چې کله هغه دا پته ولګېږي چې یاره د الله رب العالمین د رضامندۍ دپاره خبره کوي نو د هغه زړه داسې شي داسې چې بالکل هغه الله رب العالمین برابر کړي او هغه ته مونږ چې کله ورځو اول نمبر ورته د عظیم کتاب نه او د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه احادیث مبارکه او بیا د قرآن نه ورته خبره وکړو د هغې نفس چې کوم دی بیا ورو بیا ورته دغه پښتون شان وښیو بیا ورته د پښتنو چې کوم روایت دی هغه هم ورته وښیو بیا ورته د هغه د مزاج مطابق چې هغه خفه نه شي که فرض کا د هغه داسې سوالات یا دغه نو موږ د هغه د مرزي مطابق ولې کېدای شي هغه تیز هم راشي هغه تیز هم راشي کنه نو موږ د جرګې ممبر دا دغه دی چې دی به که فرض که سپېړم په مخ راکړي دی به ورته وایي دا بل مخ ورته سیلمه کړي ځکه چې والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس قرآن موږ ته ښیي چې فالوان دا نه دی چې فرض که تا باندې یو شی توی نه بلکې سینه به غټه ساتي په جرګه کې او چې کله ستا د هغه د د دماغ د د زړه ومنله چې واقعي دا جرګه ممبران راغلي دي دا زما د خیر دپاره راغلي دي نو هغوی الحمدلله زمونږ خبره بیا نه ورځي ځکه زه ورته نمبر 1 ښیم د الله د قرآن خبره بیا د احادیثو خبره خو که سړی جټي نه پوهېږي نه بیا ورته د بهترین پښتانه چې زه درته وایم زما د علاقې خانان صاحبان چې کوم دي دوی ته اکثر وایم زه یم ستاسو جایدادونه 850 جریبونه کدنج او سرفرازخانه کړه زه ورته بیا ویم راشي چې زه درته د تنګي د واوا خاندلې 9,500 جریب ځمکه ده د هغوی مثال ولا ورکوم ما سره مردان کې ډي پي او لیاقتلي خان الله دې عمر کې برکتونه واچي اوس آی جي کمانډنټ اف سي ریټایر شو چې کله به موږ لاړو نو هغه به ما ته له کرسۍ نه پاسېده هغه پورې به کېناسته نه ما ته مولوي صاحب ستاسو غوندې خلکو په معاشره کې موجود دي نو موږ دپاره دا ډېره د فخر خبره ده د هغې وجه دا ده چې د 9,500 جریب ځمکې مالک هغه خلکو ته اخلاق ښیي زمونږ د میاسې بابو خان د الله دې وبخښي د فاروق خان پلارو ای دې روټۍ کړې وه دعوت طعام په تبلیغي مرکز کې ولا کړې وه نو چې کله بار راووتو زه ول اکثر د خلکو له دغه مثال ورکم زه ورته یم یاره خبره د دغه نه ده د جایداد نه ده د بنګلې نه ده د ښو اخلاقو ده او په خود دغه لاین باندې بیا ول مثالونه په یو طریقه ورکم د ورتیر علاقه کې مونږ یو روغ لتلیو او مونږ ته خصوصي ماوي سان حق مولوي صاحب ته پکې وینا و نور پکې د ملکني نشي خخه مشران پکې صوبیدار صاحب د آرمي نه ریټیرو ما ته هیڅ چاته نیم راوته خو مولوي صاحب چې ستان نوم واورې د سان حق مولوي صاحب راوته ما کو په غازی مولا تعالی و چې صوبیدار تا درشل د عالمان درغلیو ته ولې نه راوته وې ما سره په ورځ د قیامت جواب نه وي مولوي صاحب یو لس مړي را نشي دي یو لس په ورتیر کې او دوه مې په ورړولې دي 10 مې پوره کړې دي خو بیا مې مروغې کړې دي او دا مې دوه ورونه مړه دي تاسو راغلي نو زما د رور ته او دغه ته وایي چې بس راځي دې زیته ستاسو په خاطر مې معاف کړه صرف دغه یو کس ته سوال کوم چې دغه د نه راځي یعنی دومره د خلکو کې عزت شته پښتون قوم ډېر جي سر داسې شته شوي دي چې شروع کې ډېره خبره چې دی فیلډ راوړی دی نو دی خو بېله ژبه ده او بېل ټکي دي جی جی ناکامي ورته مخې له راغلي او مولانا ظاهر شاه صاحب دا ګڼي دي چې نه دې ده کې داسې نو پکار داسې لکه ناکامي ورته چېرته داسې پکې راغلي چې هغې کې تاسو ویلي چې نه
دې کې موږ دا مسټیک کړی دی جرګه کې که پرس کا موږ ته داسې خبره راشي د مشکلاتو شروع کې خبره کوم کله چې تاسو نه ویراله اوس خو تاسو ماشاءالله یو خپل نوم هم دی او جو د ټیچینګ په حواله باندې تاسو یو نوم بیا د جرګې په حواله باندې تاسو په دې علاقه باندې ډیر غټ نوم خو شروع کې چې کله تاسو دغه جرګې ته وروته هغه وخت خو بس ناکامي تاسو راغلی مخې ناکامي خو اول کې چې زه دغه شو ما خو تقریبا جرګې د 16 دسمبر 1980 نه زه د خپل والد محترم په مصلی ولالم په جامع مسجد خطیب ما د باغ کړي د 16 دسمبر 1980 نه زما والد سے وفات شو هغه به درس بخاری کوو صحای سته به پڑھاول فقه ورته په یادوا بیا چې هغه وفات شو زه د خپل والد محترم په مصلی باندې د قوم د تازهګرام صوفي صاحب د تازهګرام مولانا فضل الله صاحب نیمو د امداد الله صاحب نیکو زمونږ د کاتلنګ ناظم علاجو هغه استاد محترم مو د مشکات شریف او بیا هغه ماته پټکې پسر کو د باغ کلی اقص 1980 ولالم د پلا پر جماعت د مصلی باندې تا حال اوسم ولالم حکوم لري الله ډیر عزتونه ورکی چې زه ورته دا خبره ناروا ده دا به نه کوي نه کوي که زه ورته چې دا ټیک ده خو زه د قرآن او د حدیث او د پښتون روایت ټول برابري نو زما خبرې له ترجیح ورکوي ما کې خپل څه کمال نشته د یو فیلډ کې چې داسې شوي دي چې تاسو په یو مسله کې روغه کوئ او تاسو ته په هغې کې سفارش راغلی بالکل چې یاره استاد جي دې طرف له خیال وساتئ چې سفارش راغی خو هغې کې خیال ساتل شو که نه اصل داسې خوب هم شوي که نه داسې شوي دي چې اصل کې سفارشونه دا خو په جرګو مرګو کې ولې نه کېږي ولې نه خامخا به نه کېږي چېرې دا زما خپل دا مې پردی دی خو اصل د ټولو نه بهترین رشته او بهترین دغه چې دی هغه زموږ د الله رب العالمین رضامندي ده او هغه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اتباع ده نو چې کله ستا دغه مخې ته قانون الهي دی مخې ته نو بیا به ته چرې سفارش ته به دې خبرو له ترجیح نه ورکې ما هغه ورځ یو کسو ما ورته وی مینا یاره چې زه راغلی ما او زمونږ دا جرګه ده ما ورته وی چې ستا بیان بم اورم داغه بم واورم بیا چې د الله رب العالمین د عظیم کتاب مطابق څه خبرې هغه بدله کومه نو دا پکې راځي یو جرګمار له څومره تعلیم پکار دی په دې کې د دینی او دنیاوي چې هغه بهتره فیصله وکړي کم از کم چې درس نظامی او د فقه چې ویلي وي که د درس نظامی او ورسره چې کوم دی نو کم از کم د اف ای پورې یا داسې که نه لسم دولسمه پورې کم از کم دومره خو پکار دی اف ای پورې کم از کم چې یا که لسمه می خیر دی خو دا جټکانه خلک چې کوم دی بعض اوقات موږ سره داسې جټکانه کسان شته دی چې هغوی هم ډېر ښه پوهېږي دم دا نه وایم بالکل هغه هم ډېره ټو د پوینټ خبره کوي داسې کېږي سر چې موږ اورو چې یاره جرګې والا د سیکیورټي واغسته دغه سیکیورټي څه شی دی یاره سیکیورټي خو زه خپل ځاني هغه ورځ یو کس رالو د دې هریچن او یاره جي دلته فیصله ده په هغې کې به د یو پریق نم ده ما ورته وی زه به په دغې جرګه کې نیمه ځکه چې کوم څیز کې لکه دغه پیسې جمع کېږي یا د پیسو کاتب نه بس د یو پریق بیان واره د بل واره که کوي ودي کې که نه کوي نه دی کوي پخوا به دا قصې کېدې د مومندو علاقه کې به پیسې واغېستلې او ګډان به یې پیالالول او دا قصې میسې به یې کول او بیا به ورته ناست وو که نه نو هغه اوس هغه خلک تعلیم یافته شو هوښیار شو اوس چې کوم دی الحمدلله د دین نه خلک خبر شو مخکې چې کوم دی نو خلک خبر زه دا نه وایم چې که نه یاره اوس ناپوهه دي نه بلکې هغه خلک هم پوهه ډېر خلک هم پوهه اوس هم چې کوم دی موجوده وخت کې پوهه دي خو دغه سیکیورټي زه خپل ځانې نه جمع کومه بعضې ملګري موږ سره وي یا دا سیکیورټي پکې جمع کوي او که دا دغه شو نو ما سره دا اختیارات نشته جرګې سره دا اختیار نه وي سر موږ ډېرې راضینامې کولې وکړلو وګرځېدلو کله چې په جومات یا په حجره کې عموما په جومات کې راضینامه کېږي نو په هغې کې د دیت هغه رقم نه ښیي حالانکه وروسته موږ خبر شو چې یاره 30 لاک یې واغستې 35 یې واغستې 20 لاک یې 10 لاک یې واغستې نو کله چې مړی وشي په هغې کې د دیت هغه رقم چې دی نو دا ولې نه اناونس کوي چې یاره دې کې دومره دیت دی دې کې څه مسلې را دي زمونږ اصل کې د پښتون کلچر پښتانه چې کوم دي دا په دې شرمېږي دا په دې شرم محسوسوي چې که نه یاره دې سړي د دې مړي په سر کې پیسې واخېستې دا خو په اسلام دا خو دین اسلام چې کوم دی موږ ته قرآن ښیي که نه چې دیت چې کوم دی دا اخیستل په قرآن باندې ثابت دي خو
اصل دغه چې کوم دی په کار خو د ادم مونږ خو چې کوم څیزو کې زما خو خپل ایمان دا دی زه خپل جرګو منبران ته یم ما به کېنویم نه او چې کېناستم په جرګه کې بیا به چې صحیح حقیقت به ویم حقیقت چې صحیح حق به ویم نو ډېرې خبرې داسې راځي چې ځای په ځای داسې جرګمارو باندې ګوتې اوچتې شولې سوشل میډیا باندې خبرې وشولې ځای په ځای خبرې وشولې چې د دوی د اخراجات چې دي دا دوی د روغې د پیسو نه وباسي دا خو چې څوک هم کوي د روغې د پیسو نه وباسي دا ظلم دی د هغې وجه دا ده چې دا خو د مظلوم چې کوم مظلوم دی څوک وجلی شوی دی څوک مقتول دی نو د هغه نه پیسې اخیستل خو ډېر عظیم زه به ورته دا ووایم چې یاره د دغې نه یو بله ګناه که زه ووایم نو هغه به ته یې ښیي خو د مقتولو د مظلوم پیسو ته لاس کول د هغه اوبه څکل د هغه چای څکل زه د دې په حق کې نه یم نه مو چېرته کړي دي او نه دی رانه الله کولی کېږي ځکه که څه کوې مال اوس الله پاک دومره وس را کړی دی زه خپل ګاډی بوتلی شم زه خپل تیل خرڅ کولی شم زه چې کوم دی نو چې غریبي نو خپل صفت نشم کولی چې یاره داسې مې کړي داسې مې کړي خو به هر حال زه خپل امداد کولی شم په جرګه کې خو د جرګې دغه ته نه لاس کوم او نه دی رانه الله کولی کېږي یا یو مثال ورکړم چې جرګمار ډېر ځای کې خبر نه خو جرګمار خرڅ شوی وي داسې هم چېرته کیسونه راوړاندې یاره ما خو خپل ځانې داسې ما ته نه محسوس شوی د اوسه پورې که نه او که چېرته شوي نو هغه عظیم ورځ شته په هغه عظیم ورځ به الله رب العالمین ته جواب ورکوي چې هر څوک دا عمل کوي زه د دې مخالف یم د دې حمایت نه کوم چې چا هم کړي نو الله به دا دنیا هم رسوا کوي اخر به هم رسوا کېږي زبردست جی زبردست جی ګران کتونکو تاسو د مولانا ظاهر شاه صاحب خبرې واورېدې او دومره خوږې خبرې چې زموږ پروګرام چې دی نو هغه د ټایم نه سیوا شو خو تلو کې یو خبره وکړم په دې تک سره چې ډېرو خبرو کې موږ ته علم شو او د مولانا ظاهر شاه صاحب د خبرو موږ ته یو بل پروګرام هم راوړاندې کړ چې هغه به موږ ان شاء الله تعالی ډېر ژر ستاسو خدمت کې حاضر یو داسې ښکلې ښکلې خبرې د جرګې په حواله باندې خو راتلونکی پروګرام به زموږ د ظاهر شاه صاحب د دوی چې کوم د ټیچینګ شعبه ده هغې باندې د دوی شاګردانو سره او د دوی شاګردان چې په کوم ځای کې هم دي نو هغه په کمنټس کې څه داسې د دوی د دورې ټیچینګ چې کوم وخت کې دوی ټیچر وو د هغې وخت که څه واقعه وي نو هغه زموږ سره شیر کولی شي زموږ واتساپ نمبر په سکرین باندې چلیږي هغه موږ ټول ستاسو کومې کوېسچنې دي ستاسو کومې خبرې دي او موږ ظاهر شاه صاحب سره راتلونکي پروګرام کې ږدو زه ظهور خان اجازت غواړم د بل پروګرام پورې د الله په امان